مختب الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حضرت ابو هريرة صاحب نه دا روایت راغله ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لما خلق الله آدم کله له په آدم علیه السلام پیدا کو مسح ظهره نو ملي خپل شان المطابق ته مسح کړل لکه لوست تیر کی فسقط عن ظهره دی غملی نروتل كل نسمه هر انسان نسمه چې تل شي ذات تل شي تل شي مخلوق ته سړی تل شي ښا كل نسمه هو خالق و تعالی پیدا کون کده دی هغه کنه هغه ټول نه مغه ټیم رخ کرا کړلو سیدا من ذریتی دی هغه اولاد الى يوم القيامه قیامت پرې نه قیامت پرې څومره انسانون څه پیدا کیدون کی دي مغه ټیم کې د منګای په شکل کې رخ کرا کړلو پس قطان زهره منه رپری وتلو منه رخ کرا کړلو كل نسمه منی پانچ لیکل پوسا نسمه نمخته وګره حاشیه کې چې لیکلی سره مخته انا سماتین نمخته چې لیکل دي كل نسمه اي زیرو حکم شي کې سوی ماغه تل شي وقيل زي نفس بس انسان تل شي دا معنی ده وجعل بين عيني كل انسان منهم او دی هر انسان دوستر ګمانس کې علاوه ګرځولو و 20 رڼایي من نورین دی نور ولخه و 20 لوند شلی کلی ای بریق رڼو تل شيخه بریق و 20 دوړ یو معنی ده سره والی کوي کپي کې رڼو تل شي چمک تل شي چمک و 20 معنی چمک وغیرہ دا شونو تل شي حاشیه کې مخته سره لمعانه لیکل لمعان تل سیدا اته سب جمال القرآن کې لمعه اولا اوله لمعه ده لمعه چمک تل شي اواله رڼی دویمه رڼی دریمه رڼی ثم عرضهم على آدم بیا آدم علیه السلام ته خدای دا پیش کړو مخه مخې د سوته وخیلو فقال آدم علیه السلام ای رب ای پروردگار من هؤلاء دا چوک دي قال الله تعالی تو فرمایل ذریته کده د اولاد ده فرا رجلا منهم پاغه ټولو کسانو کې یو کاس آدم علیه السلام وکتو سیدا فاعجبه آدم علیه السلام ته ډېر خوښ شو و بیس ما بین عینیه د هغه سترګو منځ کې کومه رڼۍ سوه ډېره زیاته وه هغه آدم علیه السلام ته ډېره خوښه شوله اعجب يعجب اعجاب معنی څه ده خوښېدل ښه که نه یو شي پسند کول انا معجب به زه دا شی خوښوم انا معجب به دا شی زه خوښوم لایک کرنه لایک کول یې تیل شي صحیح ده ان آدم علیه السلام هغه بچی ډېر خوښ شو د حضرت داود علیه السلام قال آدم علیه السلام تپوس وکړو ای رب من هذا دا چوک ده قالو تو فرمیل داود دا داود فقال ای رب کم جعلت عمر دی عمر د څومره ګرځوله ده قالو تو فرمیل 60 سنه شپېته کوله بل ځای کې څلوېښت راغلي قال ربي آدم علیه السلام خدای نه دعا وکړه زده من عمري 40 سنه څلوېښت کوله د مو عمر نه ور زیات که صحیح ده ویرې که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت نبی کریم علیه السلام فرمایی فلما انقضى عمر آدم الا 40 د آدم علیه السلام څومره عمر څلوېښت ونه لرې کړي که نه سکله د آدم علیه السلام عمر پوره شولو د څلوېښت ورکې پاتې شو څلوېښت بل شو د ارګوډه داود علیه السلام ته که نه څه ټیم یې راپوره شولو جاءه ملک الموت ملک الموت ته راغلی اسرائیل وتیل شي خو د اسرائیل له مخه حدیث کې نشته قرآن کریم کې بس خلکو غا کړي د شته د چې تر کتابونو کې حدیث وایره کې نشته ملک الموت ته اصل کېل شي ښه د مرګ فرشته دا ورته راغله فقال وتیل فقال آدم علیه السلام ته څه ډېره مخکې راغلی اولم یبقى من عمر 40 سنه څه ما د عمر نه خو څلوېښت کاله یا پاتې دي که نه ته دومره مخکې راغلی قال نه فرشتي وتیل څه اولم تعطیها ابنک داود تو داود علیه السلام ته نه ویر کړي که څه خپل بچي ته خو د عمر ویره کړی و که نه خو ټیم خو د بیا پوره کېږي فجحد آدم علیه الصلاة والسلام دا خبره نه ومنله ورسره ښه فجحد به نه څه لیکلي پوسه نه سات لیکلی که نه سات یې په لیکلی که نه فجحد نه معنی څه د جحد معنی څه په ویرې شوه دا خبره ښځه که انکاري شونه هېڅ فجحدت ذریته ځکه اولاد یې ځنه شونو کې انکار کوي و دا وکړي که نه بس بیا انکاري کېږي او آدم علیه السلام له کومه درجه د هغه دا معنی نه ده ښه دی موغونې ونسي آدم علیه صلات وسلام نه خبره په ویر شوله همدا شی ته د ونې په خوړلو کې او نه هېره شوي وه که نه ځکه د دې اولاد نه هېرې ډېرې کېږي فاکل من الشجرة ونې خوړلې فنسیت ذریته بچیانو نه په ویرې ډېر کېږي وخطا آدم علیه صلات وسلام نه خطای اجتهادي وشوی خطا باندې پوسه نه 10 نمبر لیکلی که نه وخطا آدم 10 نمبر ته لوړ شي خطا باندې لیکلی به فتح توای توی باندې به فتحه یې ښه
ای فی اجتهاده اجتهاد کې ونه غلطۍ وشه د نورې غلطۍ وړه ګنونه نه ده مراد خطا چې شتل شي لغزش تل شي ورسره لاندې ولې کې لغزش ښویېدلې تل شي وخطأت ذریت او اولادونو نه ګناهونه وشو خطأت دې کې به څه معنی ده د دویم کې ګناهونه کېدل صحیح ده بچونه نه ګناهونه کېږي صحیح ده رواه الترمذي مخته حدیث ته وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدیث ته خلق الله آدم على آدم علیه السلام کله پیدا کو حين خلقه پیدا کو په ضرب کتفه اليمنى نه د خای طرف وته والو ښه د مټ تل شي دا پوسه وګا څه ده نسته د سیوالو خپل شان مطابق الله به څنګه کړی وي صحیح ده فاخرج ذريه بيضاء تکسبن اولادونو صحیح ده لکه پړه کېدلو سپینو صحیح ده نه یو تو اولاد را پیدا کو هغه څنګه سپین شکل کې صحیح ده ذریه بیضاء كانهم ذر داسې لګېدلو که منګي صحیح ده د وینه سوي وینه لکه د غټ جګه کې به دیلوندې روزي کله کله خاټه جګه کې كانهم ذر ذر څه ده چې شتل شي منګای تل شي صحیح د سویغار النمل لو حشی کې لیکلي ټیک شو وضرب کتی پولیو سره به غس مټ ته والو ولی ته وګی ته فاخرج ذریه سودا د تور منګای شکل کې و مې كانهم الحمم داسې لګېدې لکه سپراټې تورې لاګي کنه سپراټې ونې تور شته فقال للذي في يمينه د کوم کسون سي ادم علیه السلام خي طرف نه سر وته سپین منګای شکل کې دوی ته ویلو اشاره وته ک الى الجنه دا کسون به جنت تسي دوی ځکه سپین ښکاره کېدو کنه چې د ایمان ولرنۍ خو سپینه ده کنه مطلب دا د جنت ولا خلق دي او به د سیاله په کل سوالا او بالي مو پرونیش ده که چوک جنت او جهنم ته ټیک شو وقال للذي واغو کسون اولاد ته اشاره وکړه پیکته به اليسر د ګس طرف نه سر وته تور نو د کوپر او د زو او د ګناه ولا تیاره خطوره وی کنه الى النار دوی ور طرف ته اشاره د ورته سی ولا او بالي به سمو اس پرونیشته چوته خار او احمد مطلب ده لا او بالي لوندي شلی کلی به اشاره دی خبره کې دي د اشاره ده الى انه لا يجب على الله شيء الله بني چې ضروري نه دي سیدا که چوک چې تابعي الله بني چې ضروري نه زنه خلکو کې دا د سموخه عمل کړي الله بني ضروري د مو د بخابه د الله درکې نه د سې اڅ کله نشته ټیک شو مختب الحديث وعن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو نضرة سيبيس يسرعي ودي صحاباونا دي پیغمبر سم ملګرو نه کاسو يقال له أبو عبد الله هغه ته بخالق أبو عبد الله نه لټیک تا دخل عليه أصحابه يوي پیرګی دي ته ملګری وی رغلی يعودونه تاسو ته رغلی لکه بیماری کې سړی سوي تاسو ته رغلی وو يب کې او دا جړېدلو د کوم کاسو د ابو عبد الله دا جړېدلو فقالوا له د ملګرو تل ما يبكي كما يبكي کنه د خا کنه يوب د خا يبكي کده چې شه د جړې ته د چې شي باندې جوړي علم يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تو ته پیغمبر سم د یلیو کنه خذ من شاربك ته د بریتون لاغونه کام کا سیدا خذ من شاربك سمانه ده د بریتون د لکام کا سیدا ان لاغونه مقدار کې کام کا د سرول شونډي ولا شیخ کاراشي سیدا ثم اقره بیان داسې ساته به وګداوما نورخه حتی تلقانی تر دې پرې سمو سره حوض کوثر باندې میلو شي ټیک تا قال ندی ویل ست تاسو کومه خبره مته کوي بالا د سیرته بالکل یلی او د بدی باندې مو عمله مو کړوخه ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول پیغمبر صلی الله علیه خبر اوریدل دا پرمن ان الله عز وجل قبض بيمينه قبضه سالا په کما کله آدم علی السلام پیدا کولو غانا همدا شته بچی پیدا کونه الله تعالی یو موټه راوخصلو د انسانانو نه په خلاص کیا او اخرى باليد الاخرى د بل موټای په د بل لاس کې راخصل الله په سیدا وقال ويل هذه لهذه دا غټل غایب دي د پاره لون یو سره جنت لیکل کنه ال الجنه وم کدو هذه دا غجامو دا ټول غی لهذه دا جنت د پاره و هذه او د دویم ټول غی غسل وسولا لهذه منه للنار لون دي لیکل کنه ولو بالي فروم نشته بدا ابو عبد الله سمته جوړه پتا کدی بنی رسی ز خبر نه ولا ادري مت پاته نشته پی ای القبضتين انا زب کوم موټی کې راغلم خې کیون کا غس کیون پدی بنی د جوړېدل حالانکه هر شی برابر او عمل خدا خاطر او د سده سینې چې کې مبتلا نشه عذاب الهی کی وغیرہ وغیرہ دا د دو اندېخنا ورواه احمد